السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا وخت کې موږ ته د شوي تازه ګرام نمبر یو داسې ځګي نه ټلیفون راغلی دی چې زمونږ یوه بی ده مور هم ده یو مشر بابا دی ورسره څلور زامن یو ټول ودونه کړي دي خو چې هغوی پرېښودي دي او تللي دي د هغوی هغه حالات چې ما واورېدل نو وایي چې ژوند یې ډېر زیات د سختو سره دی. هغه کور ته روان یم. ښه ملګرو زمونږ سره زمونږ د مور ناسته ده او دننه خو په دې نه ناست چې بجلي هم نشته او تیاره ده. نو مور اسلام علیکم. وعلیکم سلام. مور دا راته ووایه زه خو راغلی یم نن ستاسو د ګاونډي ما ته ټلیفون کړی ستاسو تپوس له او ستا ډېر زامن دا وخت کې ګوري زما سره خو په خپله د الفاظو ډېر کمی دی. ستاسو به ژوند به څه خبرې اترې وکړم خو د خپل حالات د خپلو بچو ته په خپله ووایه چې ستا د ژوند څنګه تېرېږي. د الله نه څه پناه نشته او د ډېرانه په سر ناست یو د بل لاسه او وظیفه غواړو چې وظیفه راکړه چې هغه وخورو په چا را نه کړه چې دغه شان ناست یو د خدای نه خو الله نه خو هېڅ پناه نشته او پردي لاس ته ناست یو په دې لوښو لاربوز کار نه کوي په دې د څه کوم د وخت د خوراک شی نه ده خو داسې اریانه د اریانه نه بې نظیره هغه دغه راکړه چې هغه هم راپسې په مالداره کې لیکله د هغه لالچ هم رانه چې لکه مونږ په هغه وخت تېرولی خو یو الله دا ته ناست هېڅ نشته یو الله شته نور هېڅ نشته ښه او یو الله شته یو الله د الله در ته ناست اریان دریان په دې ځنګل کې او نور څه دره کړم دلته خو یخني هم ډېره زیاته ده. مور یې د پایزار هم څه په حساب دی د بسترو څنګه چل دی څه درته شته؟ دغه کورونه لاله دا یوه بستره او خپل زاړه ماړه چېرته وي چې هغه داسې نوی دغه نشته بیا څه لوښي رانه موړي چې هغه راته هم نه دي راکړي د پردي کور نه اوبه راوړو داسې څومره د چار نه کوي چې موټر ولګوو چې ځان له اوبه راوخېږو او پردي کور نه دا ښځې لاله مانګی راوړي دغه دی راته مورې 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 سختې ډېرې دي مورو ډېرې خو په ما ډېره سخته تېره شوه په دې ژوند کې په ما ډېره سخته تېره شوه راحته رانله او ژوند مې وکړو ژوند مې یا ډېر یا لږ خو دلته مې راحته بیا نه مونده خدای دې راته هلته راحته بیا موندوي او دلته خو ما هېڅ راحته بیا نه مونده خاورې یې او بل ته کړېدلې او در په دې کې څلور زامن دې ودونه کړي او ټول دې نه کړي ټول دا نسل دي ټول دا بچې ډېر په اسانه رالویږي چې دا بیا خپل مور او پلار پرېږدي او ځي نو الله ته خو څه دغه نشته دا ورته وځي نه پاتې کېږي خو لکه مونږ به نه وي هېڅ نه پاتې کېږي پخوا به په دغه خطا اوس په ساعتې کېږي د دې پړه کې به کرکه نه لري کوم خلک چې د مور او پلار قدر عزت نه کوي که نه څنګه یې تاسو پرېښي خپلو بچو سترې دي نو هغه خلکو ته دې څه وینا د خپلو بچو لپاره نشته ته پیغام ورکوي ولې وینا نشته دی چې له ما څوک دغه دی هغه ورته ښه وینا شته چې له ما قدر وکړي زما عزت وکړي او چې له ما قدر نه کوي نو زه خو څه کولی هم نه شم د ځای د پاڅېدو نه یم بله ښځه ما له منګۍ ډکې راوړي دلته راوکړي د اوسه را سره ناڅوي وه هغه عجزه خو لاړه هغه ساعت ته ووته پرېږدی کور وته دا خو کولاو ځګی دی هوا هم ډېره چلېږي یخني ډېره زیاته ده ستاسو خو داسې حل دی د بسترو پرې چې بسترې هم نشته دا نری کمبلي ده له دغه کمبلې دي دا ځای شی نه دي او دغه د الله در دی او دغه خوش آباد او مونږ او خدای نه څه پناه کوم خلک چې دا وخت ستا دا پر هغه ګوري هغوی نه دي څه غوښتنه شته څه ته دې داسې ډېر ضرورت دی چې زه بل ځل له راځم او راوړم له ما دغه ته ضرورت لنګه له ما نشته دا سرې اوبه مې خود کول دي هغه دې پرتې دي څاروی له ما نشته د بل لاس ته مې کاته دي او چې خدای دې ما له سره کړه چې له ما غاړه پرې زما څه ګزاره پرې وشوه زړوکی مې د سر بل د لاس کور دی هله دا زوړ واخله په سر ته دا واخله واغوځه دغه دی اهو دغه یو الله نه خو هېڅ پناه نشته دی یخنۍ جامې دې راټول ناست وو داسې ښه څادر نشتي ښه زړوکی نشتي چې په دې جیان مونږ ونه کړو نو په جیان به له مثال وي زړوکی د اغوستو نشتي په ځان د اغوستو چې که ناجوړه شي نو په دې سیلۍ کې ښه ناجوړه کېږي پراته هېڅ نشته ښه زړوکی یا په سر والي یا ښه پیزار یې په پښو یې کړو او مونږ چېرته وځو نو هم خاص به هر چا پسې راځي ونې هم نشته بړستنې کوم دی بړستنې چې چېرته څوک لالیو او بل را کړي دي او بړستنې نشته چې بړستنې سړی به ځان والي دي پروت خو یو او بل را کړي دي زړې زړې را غونډې کړي دي
دا باباجي خو ځان له بوډا دی د مزدورۍ نه دی که نه نه د دې کور خو څه آمدن هم نشته نو ستاسو دا ژوند په څه باندې الله یې باید سب تېروي یو راپسې الېږلي او بل نه الېږلي په هغه باندې ژوند تېروي که نه دننه هغه په کاسه کې ورم پراته دي اوس یې ښځې راغله دلته راته کېښوده دا وړه ده له ګاونډیانو دغه نظر الېږلي ډوډۍ او ګوله یې رالېږلي بیا یې وړه او بیا نه په ملګرو تاسو دا لیدی شئ چې څلور بچیان دي ودونه یې کړي څلور وانه تېتلي دا باباجي دی او دغه بابا دی دا یې دوه په دوه پرېښي دا کور هم پردی دی او د دې هم د دې کور نه ایسته خو د کلي خلکو ته څه سوال مینت کړی دی چې د پسرلي پورې په دې کور کې پرېږده او بیا به لرې شي بابا یې دا وینا وه چې دا وړه له اوس ګاونډیانو راوړه ځکه چې څه نه و زما د دې مور به تاسو لیدی شئ د دې کې د کم څادر په سر دی بله دې د لون دا جامې اغوستې دي چې دا زمونږ او ستاسو په کورونو کې زنانه په سخته ګرمۍ کې اغوندي د لون جامې ولې چې دا نری دا د ګرمۍ د استعمال وي دا به یې دا وینا ده چې بشترې نشته بنین د دې دا وخت کې نشته د څادر یې داسې حال یې څادر په ځای نری لوپټه په سر کړي د بابا تاسو وګورئ ما ترې تپوس وکړو باباجي ستاسو بوټان نشته نشته جی با بوټان چې موږ به ځا ولې یخني ده بوټان نشته چې زه قصې ده خو بیا د مزدوري نشو کولی او نور څه دې کوم چا راولېږل بیا به خو راونه لېږل دي ځکه خبره را شېرګل ته د ګنو لوډینګ لم تللی خو کله مو خو کولی مې نه شو کولی مې نه شو کله مو مزدورۍ ده د دوی سره خو کولی مې نه شو راغلی ښه ملګرو دا تاسو زموږ یو څو ماتې ګوډې خبرې واورېدې مور له اوس ډېرې پیسې ورکوو د اخلاص تنظیم د طرف نه ځکه چې اوس راغلي یو نو چې دې ځان ته څه وړه غوړې وریجې والي خو د دوی چې کوم تاسو واورېدا زنګ دا مور ژوند یې ډېر زیات په سختو دی او هغه به چیرې دا حق چا ورکړی دی چې داسې مور او داسې پلار هغه د سختو سره رالوی کړي هغه د کپړو د هغه د پیزارو هغه چې جړلي نه وي هغه ته په نیمه شپه باندې چې څه غواړي هغه ورته او مور دومره سخته تېره کړي او هغه بچی بیا د هغې ښځې شو چې کله هغه واده وکړي او داسې مور او پلار پرېږدي موږ خو د خدای په اسره پرېښي استاده مخکې څه مونږ ویلي خدای نه ستا نه څه پناه نشته چا چې راغله وبخلو که چا رانه کړي دا زرې بړستې دي او زرې چلنج دي په دې کې پراته دي خو دې د مور حدیث چل دی ستا نه خو څلور زامن تللي دي جاړه ما او نن دې درله د اخلاص تنظیم د طرف نه دا یو زوی راغلی دی بلکې دا ټول چې کوم ستا زامن تا ګوري که نه د هغې ټولو د طرف نه هغوی زه ستاسو یو نماینده او ستاسو یو خادم یې جوړ کړی یم او د هغې خلکو د طرف نه زه راغلی یم نو چې ستاسو څه ته هم ضرورت انشاءالله زه به بیا هم راځم او ستاسو د خوشحالۍ هغه منظر به د خپلو ورونو ته ریکارډ کوم او دوی به تا سره خپلو بچو د رزق نه یو ځل بیا یو نمونه شیر کوي او دغه کوي دې کامیاب ته چې موږ سره څوک لاس کړي هغه سره د خدای لاس کړي زموږ خو څه وس نه کېږي داسې وایي تاسو بے سوری بے پړونی مشه د بے فیدې اور لړونی مشه مورې 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 مور او ما خو تاسو ته وایي که نه چې زه د هغې ټولو خلکو د طرفه راغلی یم چې کوم د غیرتمند بچیان دې ګوري ښه ګرده خپل ځان ډېر خیال ساتئ د اخلاص سره ودرېږئ د اخلاص ته داسې دردېدلو خلکو اواز دی او توان مې نه کېږي د ډېرو خبرو اترو نور در سره خو د دې به دا ژوند چې ماته ښکاري نو ډېر زیات د سختو طرف تا بابا تللی و شېرګل ته د ګنو لوډینګ نه خو د ګنو د لوډینګ تاسو ته پته ده چې په دې عمر کې به دې څه لوډینګ وکړي او څه به ګني ده کښېني یو ورځ کار یې کړی و هغه کسانو بیا رالېږلی د داسې مشرانو سره ودرېږئ د داسې سپینګرو سره ودرېږئ جنت د دې خلکو سره الله تعالی زموږ او ستاسو لپاره تړلی دی چې کله مونږ د دې خلکو خدمت وکړو نو خدمت خلق چې دی دا عین عبادت دی الله تعالی دی چې د خپل مور او پلار هم ډېر زیات خیال ساتئ بچې ډېر په سختو باندې رالویږي ډېر زیات په سختو رالویږي دې مور ته زیاده پته ده چې د بچې نوم ورته واغېستو نو د اوښکو دغه یې تاسو ولیدو د دوی د حالات هم تاسو ولیدل چې ژبه یې ودرېده خبرې نه شوې کولی نو کوشش وکړئ چې د خپل مور او پلار هم ډېر قدر عزت وکړئ ځکه چې د مور او پلار د خپل لاندې جنت دی او هغه بدقسمته بچی به ورته زوی چې هغوی د مور او پلار خپل جنت یې پرېښودی دی او خپل هغه د بچیانو سره تللی دي راتلونکي وخت به یې پخپله هم ډېر د سختو وي خو دا که چېرې داسې الواد وي او د داسې مور او پلار د تپوس څوک نه وي نو انشاءالله د اخلاص اداره او ستاسو غونته کې خیرتمند بچیان